फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ډېر محترم سپیکر صاحب، زما چې څومره د اپوزیشنونه ناست دي، څومره حکومتي ارکان ناست دي، په امن و امان باندې سپیکر صاحب د ډېرو ورځو نه په دې ایوان کې خبرې روانې دي، خو د دې موقع د مناسبت سره ځکه چې وایي په کومه ځمکه چې اور بلیږي نو هغه ته پته لګي. نن اوورال ټوله خیبر پښتونخوا او بیا خاص کر زمونږ چې کومې قبایلي سیمې دي چې په باجوړ کې د 27 جنورۍ نه د 27 جولای نه یو اپریشن شروع شوی او په هغه کې موږ ټول د باجوړ ولس ټولې سیاسي پارټۍ موږ په هغه کې یوه جرګه شروع کړله. څه نه څه د هغه جرګو په وجه باندې حالات نارمل شو. بیا زموږ او د هغوی په منځ کې یوه معاهده وشوله چې د 72 ګنټو دپاره د دا ایریا دوی خالي کړي، چې موږ دا کله دا ایریا کلیر کړله دا خلک به واپس خپلو کورونو ته لاړ شي. موږ بعد یې ناخواسته زموږ زړه نه غوښتله، زمون خلکو دا خبره نه تسلیموله چې موږ د په خپل ډسټرکټ کې آی ډي پی شو، خو د جرګې په مطالبه باندې حکم چې زمون مقتدر قوتونه دي چېرې د څو پورې دا خلک راوتی نه وي، د علاقې نه کلیر کېږي. زمونږ تقریبا 48 ورځې د 72 ګنټو په ځای باندې 48 ورځې زمونږ خلک په خپل ډسټرکټ کې آی ډي پی شو. باقاعده یو سرکاري نوټیفیکیشن وشو. سپیکر صاحب د نوټیفیکیشن نه بعد زمونږ هغه خلک خپلو حلقو ته لاړ، چې خپلو حلقو ته لاړو دا درېیمه څلورمه ورځ ده، هلته بیا یو ټارګټ کلینګ په نوم باندې د ټارګټډ کاروایي په نوم باندې بیا یو اپریشن روان دی. خو زما په خیال سپیکر صاحب وسلوال به کم مړي، خو زمونږه ماشومان زنانا چې تقریبا د 40 پورې زمونږ واړه واړه ماشومان دا په دې کې شهیدان شو. زمونږ ډېر خلک په دې کې زخمیان شو. نن په بره بازار کې د ښار چې زمونږ هیډ کوارټر دی، که څوک د دشمنۍ رنګ ورکوي او که دا دشمني خو په کلو کې هم خلک شي پاللی، په ډک بازار کې ورځې وشولې 4 کسان پکې زخمیان شو. زمونږ عنایت قلعه چې په 1 کیلومیټر کې ورته په 1 کیلومیټر کې نه د چند قدمونو په فاصله باندې د سپیکر صاحب سکاوټس دی، هلته زمونږ نن یو مشر یو ملک ډېر په بېدردۍ سره ووژلی شو، هغه شهید کړی شو. موږ په دې ایوان کې قراردادونه پیش کړل او پاسم کړل. नवाब साहब ये बातें हम इस फ्लोर पे कर चुके हैं, आपने की हैं। मैं ये कहता हूँ कि हम किसी कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ जाएं। सर आप ये बातें आपकी ऑन रिकॉर्ड है, असेंबली में रिकॉर्ड हुई है। ठीक है सर, زما ټولو ممبرانو که زمونږ د اپوزیشن رونه دي، که هغه زمونږ د دې سایډ دي او که د هغه سایډ دي، زمونږ غم زمونږ خفګان زمونږ مسلې یو دي. زه هم چې موږ د یو بل خلاف دا تقاریر پرېږدو، په یو بل باندې دا تنقیدونه پرېږدو، زمونږ دپاره د سیاست او د دې خبرو دپاره ډېر وخت پاتې دی. اول زمونږ د امن و امان مسله ده، او د امن و امان مسله سپیکر صاحب دا به هله حل کېږي چې دا څومره زمونږ سټیک هولډر دي او زمونږ څومره د سیاسي پارټو مشران دي. زه په حیثیت یو قبایلي، په حیثیت یو پښتون د ټول ایوان ته زه درخواست کوم او جولۍ ورته پیلاوم چې خدا را دا خبرې به کېږي. تاسو چې د کوم آل پارټي کانفرنس خبره کړې ده، د ټولو نه مخکې چې څومره زر تر زر کېدی شي چې آل پارټي کانفرنس راوغوښتی شي،
او د دې مسلې حل راوړي سپیکر صاحب دا یو ډېر انتهایی خطرناکه مسله ده. دا زمونږ په باجوړ کې په 20-25% ایریا کې دا مسله وه د ډاکټر حمید په حلقه کې. اوس دا مسله لاړه پی کې 22 تم لاړه، دا پی کې 21 تم لاړه. دا د باجوړ په مختلفو ځایونو کې بلکې د صوبې په مختلفو ځایونو کې دا مسله وخت په وخت باندې خورېږي. نو په دې باندې موږ لا برای خدا سنجیده اقدامات قدمونه اخیستل دي چې موږ سنجیده اقدامات واخلو په دې باندې، ځکه چې دا د ټولې صوبې مسله ده. څو پورې چې زموږ امن و امان بحال شوی نه وي نو دا د ترقۍ خبرې، دا نورې خبرې دا به هم کېږي. د دې دپاره هم ډېر وخت شته. خو زما د اپوزیشن ورونو ته ټونډي صاحب دی، ارباب صاحب دی، ټول چې څومره ناست دي، زما ټولو ته درخواست دی چې د ټولو نه اول موږ دا ټولې نظریې دا ټولې خبرې دا موږ یو سایډ ته کړو او د دهشتګردۍ او د بې امنۍ چې دا کومه مسله موږ ته په صوبه کې راپېښه ده او خاص کر په مرج اضلاع کې راپېښه ده، نو موږ له په دې باندې کار کول دي چې موږ په دې باندې کار وکړو او د قبایلو دپاره د یو ښه خبرې او د یو ښې جرګې تجویز ورکړو. زموږ اسیم صاحب هم د جرګو تسلسل جاري ساتلی دی. په خیبر کې جرګه وشوله، په کرک کې وشوله. دا تسلسل به انشاءالله د قبایلي د نورو علاقو ته هم د سیم صاحب نه زموږ ریکویسټ دی. خو دا به زموږ د 1 پوینټ ایجنډا چې موږ په خپله خاوره امن غواړو او یوه اجنډا به زموږ چې سپین ایجنډا به زموږ سپیکر صاحب او د سپین ایجنډې د لاندې बहुत शुक्रिया अनवर ज़ैब खान नवाब साहब, बहुत शुक्रिया. ये د جالې ځای به مې وران نه کې خو ازار به واخلې، د جالې ځای به مې وران نه کې خو ازار به واخلې. ته چینارونه سوځوه زه به نختر ته خیژم. ډېره مهرباني سپیکر صاحب، ډېره مننه. अच्छा ये अरबाब साहब, मैं चाहता था आप बाद में बात करें, मगर चले आप बात करना चाहते हैं मैं तो जरूर करें. मेहरबानी स्पीकर साहब.